وطن خدای دې جوړ کړ نو شاداب په لوږه نه دی، ډوډۍ به دې د غرونو په ترکو پسې خورم. قدرمنو کتونکو، د اګست میاشته د 14 اګست د راتلو سره د ازادۍ یا د خپل وطن پاکستان سره د عقیدت چې کومې جذبې دي هغه په خلکو کې راپارېږي. د 14 اګست راتلو سره په هر ځای کې د جشن ازادۍ تیاریانې شروع دي. په مختلفو تعلیمي ادارو کې د تقریباتو دپاره تیاریانې هم روانې دي. دا وخت په جندول معیارو کې مقامي یو سپورټس ګراوند دی، په هغې کې موجود یم. د ازادۍ دغه ورځې دي، دغه ګراوند کې مختلف کلاړیان لوبې کوي چې په هغې کې کرکټ، فوټبال او دغه مختلف لوبې کیږي. دلته چې کوم کلاړیان موجود دي نو د هغوی نه د ازادۍ په حوالې سره تاثرات اخلو. موږ سره اوسئ. د وطن ازادۍ حوالې سره به زه دا خبره وکړم چې زمونږ پاکستان 14 اګست 1947 کې آزاد شوی او دا زمونږ لپاره ډېر د خوشحالۍ او ډېر زیات د فخر خبره چې موږ په یو آزاد وطن کې اوسېږو او په یو آزاد وطن کې ژوند کوو. نو ازادي چې کوم ده دا یو ډېر زیات لوی نعمت دی د یو شهري دپاره چې دی دا ډېر زیات لوی نعمت دی، ځکه چې هغه پکې خپل عبادات، خپل ازادي، خپل ژوند، خپل چې کوم دی خپل هنرونه، هر څه چې کوم خپل صلاحیتونه ډېر په ازادۍ سره چې کوم دی هغه ښکاره کولی شي. زه به د ازادۍ حوالې سره چې کوم دی یو څو خبر دا وکړم چې د وطن سره چې کوم دی مینه ساتل هم چې کوم دی دا یو د ښه شعري نشاني وي. او زه به دا خبره وکړم چې د وطن سره چې څوک مینه ساتي هغه د وطن خدمت هم کوي. د وطن سره څوک مینه ساتي د هغه د خدمت په توګه به چې کوم دی خپل وطن لپاره خپل ځان چې کوم دی هم قربانوي. زه به په حیثیت یو پاکستاني د ټول پاکستان د چې کوم د ساتور کیمرې او سعادت سره دا پیغام ورکوم چې د پاکستان په کامیابۍ کې چې کوم دی خپل لاس چې کوم دی هغه مخکې کوي، خپل کوششونه چې کوم دی هغه وړاندې کوي. دا زموږ ہوم ګراوند دی ښایسته، لکه مطلب زموږ پاکستان یو ښکلی ملک دی، ښکلا ده پکې، ښه ښایسته مینه محبت دی پکې. نو کوشش وکړئ د پاکستان ته د مینې محبت ضرورت دی، د بوټو ضرورت دی، ښه ښایسته ښایسته بوټي نال کوئ. بل زموږ وطن آزاد دی، په دې کې موږ د یو ځایګي نه بل ځایګي ته ښه په سهولت سره شتلی، بل ښه ښایسته مونځونه عبادتونه کوو، خپل ګیمونه کوو. نو تاسو د دې وطن لپاره قربانۍ ورکوئ او چې څومره قرباني زمونه کېږي موږ ورته بالکل تابعدار تیار یو. پاکستان زنده باد، پاک آرمی پاینده باد. 14 اګست 1947 د پاکستان د ازادۍ ورځ ده. پاکستان په دغه ورځ آزاد شوی دی او یقینا موږ آزاد یو. او ازادۍ هغه خلکو ته پته وي چې کوم خلک غلامان وي. نو موږ شکر الحمدلله په خپل وطن کې ښه آزاد ژوند تېرو، خپل کار روزګار کوو، خپل لمونځ اودس کوو، خپل عبادتونه کوو. نو الله دې وکړي چې زموږ په وطن کې امن سوکالي راشي او د ازادۍ ورځ ټول ښه په بھرپور طریقه سره معناو کوي، ځکه چې دا زموږ د وطن د خوشحالۍ او د سوکالۍ ورځ ده. ټولو وطنوالو ته 14 اګست ورځ په ایډوانس کې ډېر ډېر مبارک وي.